بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر کسان مشکلاتو او حوالې سره ذکر کوي چې مشکلاتو کې هم ځینې کسانو حاجتونه وي، حاجات دپاره هغوی غواړي توسل وکړي اهل بیتو سره، یا ځینې داسې لمونځ وکړي چې هغه ذریعه حاجات برآورده شي، مشکل یې حل شي. هغو حاجاتو دپاره یو لمونځ بیبي زهرا سلام الله علیها پسې منصوب لمونځ دی، روایتو کې راغلی دی که چیرې څوک دا لمونځ وکړي حاجات وغواړي، پروردګار عالم یې حاجات برآورده کوي. نو هغه سمپل ساده لمونځ دی، 2 رکعته سبې په شان ته چې کله ته ودرېږي وضو وکړې، ودرېږي لمانځه باندې لمونځ د کوم بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها دپاره قربة لله سبې په شان د 2 رکعته لمونځ وکړه. او بیا لمونځ چې کله ختم شي هغه نه بعد 3 وارې الله اکبر پکار دی وایي. هغه نه بعد د بیبي سلام الله علیها په نامې کومې تسبیح دي 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. هغه نه بعد به سجدې ته لاړ شي، سجدې کې به سجدګانې سر کیدی 100 ورته پکار دی وایي یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی، او دا ذکر به د تکلیف کې او شو شي. او بیا خای طرف کیدی خی کله سجدګاه باندې بیا وایي یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی، بیا چپې کله کیږدی سجدګاه باندې بیا 100 ورته وایي یا فاطمه یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. او بیا اخیری واری بیا ټنډه سجدګانې کیږدو 110 ورته وایه یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. هغه نه بعد حاجات وغواړه، پروردګار عالم به انشاءالله تاسو حاجات برآورده کي که صدق دل سره وي، خلوص نیت سره وي، توسل صحیح طریقې سره مات زړه سره وشي، نو اهل بیت مهربان دی، هغه وسیله جوړېدی شي، پروردګار ما تاسو حاجات برآورده کوی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.